د غزوه تبوک واقعه بیانېده. نهم کال له هجرت و، د رجب میاشت وه. اوس هم د رجب میاشت ده. په دغه میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ ته تللی و او البته هغه کال 9 هجري وه او اوس 1442 هجري ده. دا دومره کاله په دې باندې تیر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینې منورې نه وتو، نو په مدینه کې د یو څو کسانو ذمه داري هغوی ته حواله کړه. یو سباع ابن عرفطه رضی الله عنه، دویم محمد ابن مسلمه رضی الله عنه، دریم عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، نابینا صحابی، سلورم حضرت علی کرم الله وجهه. د دې مختلف ذمه داری وي او د ښه حکومت، د ښه امارت اسلامی دا نښي چې کله د قوم او د ملک مشر چرته په دوره باندې ځي، په خپل ځای باندې با صلاحیت امین او علیم کسان هغه شاته پرېږدي. چې کوم مهم باندې تلل هغه هم ډېر اهم و او شاته پرېښودل دا هم ډېر اهم و. د دوی مختلفې ذمه دارۍ وي. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه نابینا صحابي دی، په سترګو ړوند، هغه جنګ کولی نشي. هغه یې د مزد دپاره پرېښو مدینه منوره کې، مصله یې هغوی ته حواله کړه. سباع ابن عرفته د قضا دپاره یې پرېښو. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه عام چې څومره کارونو لکه ګورنر چې کوم حیثیت وي مدینه منوره کې، په دغه عهده او منصب باندې دی پرېښو. او حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه راشد، خلیفه رابع، دی د خپل کور د سرپرستۍ دپاره پرېښو. د اهل و عیال، د امهات المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهراتو خیال بساتي، ځکه چې هغه وخت کې هر وخت د دشمن نه یره وه. مخکې څه لږ ذکر شوي و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتو، نو حضرت علی رضی الله عنه په باره کې منافقین چې کوم پاتې وو هغوی خبرې شروع کړې چې دی ولې پرېښی. نو حضرت علی رضی الله عنه وسله راواغېسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم په لښکر پسې ووتو. احد طرف ته یو ځای دی، هغه زمانه کې د هغې نوم و جروف. جروف ته لاړو، هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر ته ورسېدو. عرض یې وکړو چې یا رسول الله، تا زه ماشومانو څخه او زنانو څخه پرېښی یم او دا منافقین داسې خبرې کوي. د الله رسول ورته وفرمایل، د هغوی قول یې رد کو او ویې فرمایل اما تحب اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، اما تحب او قال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے ساتھ رشتہ ایسا ہو جس طرح ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن زمانہ پس بل پیغمبر نشته. ته دا نه خوښی چې ته داسې حیثیت دی ما سره ستا لکه څنګه چې د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام سره. نن سبا یو طبقه د روافضو هغوی وی
چې دې کې د حضرت علی رضی الله عنه خلافت بلا فصل ته اشاره ده، حالانکه دا خبر خطا ده. صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، امیر، خلیفہ چې یو ځای ته ځي په سفر باندې او خپل نایب پرېږدي، نو د هغې مطلب دا نه چې ته زما نه پس خلیفه یې، څو ورځو دپاره یې پرېږدي. او دلته خو علي صاحب دغه ذمهدارۍ باندې نو پرېښی، د کور د نګرانۍ دپاره یې پرېښو چې د کور حفاظت کو. او کوم چې عام د حکومت ذمهدارۍ وي هغه محمد ابن مسلمه رضی الله عنه، سباع ابن عرفطه رضی الله عنه ته حواله وي، او د جماعت امامتي عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه ته حواله وه. چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرشته کې د علي صاحب نه دغه وخت کې زیات نږدې بل څوک نو، ځکه یې پرېښو. د کور د اهل و عیال د بال بچ د خصمانۍ دپاره سړی هغه کس پرېږدي چې په چا باندې اعتماد وي، څوک یې بې پردې خپل وي. نو د حضرت علي صاحب دا مقام په دې وجه یې پرېښو. که چېرې داسې وی نو بیا خو پکار دا دی چې محمد ابن مسلمه بادشاه وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې، ځکه چې ذمهداري یې هغه ته پرېښې وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وارې داسې کړي چې مختلف صحابه کرام خپل ځان پسې شاته پرېښي دي، بیا خو د هغوی په باره کې هم خلک ویلی شي. دویم د هارون علیه السلام هم رشته د موسی علیه السلام سره ضرور وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم علي صاحب د تره زوی و، د ابو طالب صاحب بچی و، لیکن په کور کې لوی شوی او د خپل تره نه یې په وړوکوالي کې اغوښتی و چې کله مکه کې قحط راغلی و، په تره باندې بوج زیات و، نو خپل بل تره عباس صاحب ته وویل چې څه کسان دې د کور ته واخله، څه به دې زه واخلم چې بوج پې سپک شي. نو دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه هغه ته اغوښتی دی، په کور کې لوی شوی دی. نو دا انت مني بمنزلة هارون من موسی دی کې دې طرف ته اشاره ده، زما قرب او د رشتې تعلق هغه داسې دی لکه د هارون او د موسی علیه السلام. حالانکه که تاریخ ته سړی وګوري نو هارون علیه السلام هم د موسی علیه السلام نه پس پیغمبر نو. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام په زمانه کې پیغمبر و، او د هارون علیه السلام وفات د موسی علیه السلام نه مخکې شوی، او هارون علیه السلام موسی علیه السلام چې کله وفات کېدو نو د هغه نه پس پیغمبر یوشع ابن نون جوړ شوی دی. نو که دې کې نیابت ته، رسالت ته، خلافت ته اشاره وه، بیا به هلته هم داسې وه، هلته هم داسې نه. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړه چې ما ته بل څوک نږدې نشته، ځکه تا پرېږدم او د دې خلکو خبرې پرېږده. نو حضرت علی کرم الله وجهه د جرف نه بیا واپس رالو مدینې منورې ته. تاسو ته مخکې هم په جمعه کې عرض شوی چې په دې جنګ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام اعلان کړو، عام اعلان چې ټول وځئ. نو په مدینه منوره کې پاتې خلک یا هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي و چې ته به دا کار کوې، ته دا لکه تاسو ته ما د دې حضراتو نومونه واغوښتل، یا په مؤمنانو کې هغه کسانو چې هغوی معذورین و، د چا سترګې نه وې، د چا لاس، د چا خپې، هغوی جنګ نشو کولی، یا ضعفا، کمزوري، بوډاګان چې تلی نشول، یا هغه کسانو کې څه کسان پاتې شول چې هغوی سره نه وسله و نه سورلي وه او هغوی جړل. لیکن د تبوک سفر دومره اوږد او داسې خطرناک سفر و، په سخته ګرمۍ کې سرې شګې چې په خپو باندې پیزار به هم د بازې نو. نو هغه کسان ډېر په جړا او په فریاد سره د الله د رسول نه پاتې شي. بعضې خلکو په هغوی باندې رحم کړو، لکه عبدالله ابن مغفل او عبدالرحمن ابن کعب ابو لیلا رضی الله عنهما واپس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوان روانو جړلې. ما په لاره کې د بنو نذیر قبیلې یو کس یامین ابن کعب النظری هغه ته د جړا سبب تپوس وکړو چې جاړه یې ولې.
وی چې موږ سره خپله وسله نشته، د الله رسول ته لاړو چې سورلي راکوي، وسله راکوي، هغه وی چې ما سره نشته. اوس خفه به دی چې موږ د دې نه محروم شو، د دې سعادت. هغه پې ترس رالو، هغه اوښ راوستو او سره د سامان یې دواړو ته ورکوي، دا دواړه واخلي، نمبر په نمبر په دې سوکېږي. بعضې کسان داسې وو، حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه د یمنو دا علاقه نه وه، څه ورسره ونه، دی او د ده ملګري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل چې یا رسول الله موږ ته سورلي راکوي او د لارې چې کوم ضروري څیزونه دي هغه راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دنیا راتله، یو کس او د هر چا مختلف خبرې اورېدل او ضروریات دې سره د سړي مازغه کار پرېږدي. د الله رسول حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه ملګرو ته ووایي والله لا احملک، ما سره څه شته دی نه، په الله مې دې قسم وي نه شم در کولی سورلي. چې څنګه د قسم الفاظ دی واورېدل فورا واپس شول. چې څنګه واپس خپل ځای ته لاړل، ورپسې حضرت بلال رضی الله عنه لاړو. این عبدالله ابن قیس، این عبدالله ابن قیس. عبدالله ابن قیس چرته دی؟ دا د ابو موسی اشعري رضی الله عنه خپل نومو. ابو موسی کنیت ته د اشعر د یمن قبیلې سره تعلق ته، عبدالله نوم دی، علم دی، د پلار نوم قیس دی. عبدالله ابن قیس چرته دی؟ چا ورته ووایي چې دا دی، دی را مخکې شو. وی عجیب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله رسول دی غواړي فورا لاړ شه. ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی چاخ چاخ لاړم چې څه چل دی. آیا زمونږ باره کې قرآن پاک نازل شوی دی؟ ځکه چې الله جل شانه سمیع و بصیر ذات دی. خلک به یریدو چې معمولی غونې خطا به تېر شوه، نن سبا په ګناه د پاسه ګناه، کبیره د پاسه کبیره، سود د پاسه سود، رشوت د پاسه رشوت، قتل د پاسه قتل. د الله نه خوف او یره نشته. صحابه به یریدل، معمولی چې بل لغزش ته نه وشو بیا به یریدل چې هسې نه زمونږ باره کې وحي نازله نشي. ځکه چې د اسمانونو مالک رب ذوالجلال ته خو د هر څیز پته ده. دی وایي چې موږ ګبراوېدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل دا مخامخ خان واخله خپلو ملګرو ته بوځه. نو یې ما ملګرو ته ووایي چې شا به یې واخلئ. موږ چې را روان شو نو واپس په موږ په خپله کې پس پس کول چې د الله رسول خو قسم خوړلی والله لا احملنکم، چې په الله مې قسم وي تاسو ته نه در کوم سورلي. قسم یې خوړلی. آیا بخاري شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه قسم یاد نه دی چې مونږ ته د اوښان راکړل که څه چل دی. راځئ چې لاړ شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایو. ځکه چې سړی قسم وخوري او قسم بیا مات کړي نو حانس کېږي. د الله رسول قسم خوړلی چې قسم به ته ور یاد کړو. دی وایي چې موږ رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مو ووایي نو د الله رسول وفرمایل چې دا ما نه دي درکړي، دا الله درکړي. یعنی الله جل شانه به وحي نازله کړي بیا به د الله رسول ته ویل. دویمه خبره دا وفرمایله چې ځکه کله قسم اخورم او په کومه خبره ما قسم خوړلی د هغې نه ښه خبره بله وي نو زه قسم مات کم په هغه ښه خبره عمل کو. دې کې امت ته تعلیم دی چې هر وخت په قسم باندې ټینګ پاتې کېدل نه دي پکار. یو سړی وایي ما قسم خوړلی چې زه به دا سړی وجنم، روغه ځکه نه کوم قسم مې خوړلی. نه، روغه وکړه او قسم مات کا، ځکه چې روغه د فتنې د خورولو نه د خیر خبره ده. قسم مات کا، د قسم کفاره ورکړه. یو کس قسم خوړلی چې د پلار سره د مور سره به خبرې نه کوم، هغې ته به خرچه نه ورکوم. قسم مات کا، مور سره پلار سره خبرې کول شروع. یو سړي ښځه د کوره وویسته، ما قسم خوړلی چې دا ښځه به کور ته نه پس خبره ترې خفه شو، بهر په کوڅو کې ګرځي. قسم مات کا، دا د بېغیرتوب او د بېحیاګیرۍ خبره ده چې ښځه دې په کوڅو کې ګرځي. قسم مات کا، ښځه کور ته رادننه که، پرده پرې واچو. ځکه چې دغه وخت کې په کومه خبره تا قسم خوړلی دی محلوف به، مقسم به، دا کمزوری خبره ده یا معصیت ته ګناه ده په نسبت د هغه دی چې غیر د هغې ده، هغه کار وکړه. نو اوس هم مسله دا ده که یو سړی
په غلطه خبره باندې قسم اخري او بیا د هغې نه بهترین صورت وي نو هغه ته پکار دی چې قسم مات کړي او د هغې کفاره ورکړي 3 روژې نیول یا 10 مسکینانو ته روټۍ ورکول دي اسانه خبره ده څومره 10 مسکینان یا دا کفاره ورکړي او بیا چې کوم دی نو قسم نه ځان راوباسي د هغې خلاف کار وکړي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي بهرحال بعضې کسان په دې طریقه باندې بیا تللی دي اعلان د ټولو شو او تاسو ته عرض شوی چې یو څو کسان پاتې شوي په هغې کې یو ابو خیثمه رضی الله عنه او نور 3 کسان د هغې 3 کسانو تذکره به وروستو انشاءالله د ابو خیثمه رضی الله عنه واقع بیان شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې لښکر کې منافقین غټ منافق رأس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول دا رأس المنافقین دیم روان شو چې کله ثنیة الوداع ته ورسېدل نو د خپل لښکر بیل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غره د پاسه واوړېد د ښکته شو ده ووی چې خپلو ملګرو ته ووی چې دا خو په زور باندې ځان غر کول دي او دې خلکو سره جنگ داسې نه دی لکه د قریشو سره او د عربو سره جنگ دی بنو الاسفر هغه زمانه کې به د مدینې او د مکې خلکو رومیانو ته بنو الاسفر وي د زیړ زامن بنو الاسفر سره چې کومه وصله ده د هغې نه واپس ژوندي راتلل لا ګران دي او دا څومره کسان چې جنگ ته روان دي دا ټول به سبا په رسو کې تړلي او یا به قتل شوي دا خبرې منافقینو شروع کړي قرآن کریم کې الله جل شانه دا غي په باره کې فرمایي وي چې دی دا خبرې کوي چې دی ته خبره لاړه چې تاسو ولې داسې وایي دی وی قسم دی مونږ خو داسې نه دی ویلي د منافق غټ هتیار هغه دروغ ویل دي غټ هتیار د منافق دروغ ویل لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو په دې نشول خلاصې دی ځکه چې الله رسول به پرده واچوله خو الله به پرده نه اچوله وحي براله دی داسې خبرې کړي دي اے د الله رسول دی دروغجن دی دا دروغ وي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دا منافقین تا ته وایي چې ته د الله رسول الله ته ښه پته ده چې ته د هغه رسول یې لیکن دا منافقین دروغجن دي الله ګواهي ورکوي پرده به فاش وه نو د منافق غټ هتیار هغه دروغ ویل دي نن سبا په معاشره کې مسلمان دروغ هماغه هتیار جوړ کړی دی الله جل شانه دې مونږ وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان دام کیدی شي چې لږ بخل پکې راشي لیکن دروغجن نشي کېدی مسلمان دروغجن یو کار یې کړی او دی وایي ما نه دی کړی یو کار یې نه کړی او دی وایي ما کړی دی ځکه چې د منافق سړي په خسایلو کې د هغه په رضایلو کې د هغه کې چې کوم بدۍ دي په هغې کې ډومبې بدي د الله رسول ذکر کوي آیة المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان چې کله دی خبره کوي نو دی دروغ وایي چې کله خبره کوي دروغ وایي او چې کله وعده کوي د هغې خلاف کوي دا هم دروغ دي او چې کله ورسره امانت کوي دی نو دی خیانت کوي دا هم د دروغو یو قسم دی ځکه چې یو شان حقیقت یو شان دی وی بل شان دی دا زما دی دا مال دروغ دومره خطرناک شی دی چې ترمذی شریف کې حدیث دی مسلم شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل د صحابو په منځ کې ناستو داسې تکیه یې لګولې وه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل ملګري او خپلو ملګرو کې سړی آزاد ناست دي زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر متواضع عاجز طبیعت و مرګرو سره کله سړی داسې نو ناستو صحابه ته نه غیر چاپېر ناستو وی فرمایل الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول الله آیا زه تاسو ته غټ ګناهونه ونه ښیم صحابه عرض کو چې یا رسول الله ولې نه موږ ته وښیي قال الاشراک بالله وحقوق الوالدین وشهادة الزور او قال قول الزور 3 سيزونه یو خپل په دې موقع اکبر الکبائر یعنی په غټو ګناهونو کې د ټولو نه غټ ګناهونه په غټو ګناهونو کې غټ ګناهونه یو
الاشراک بالله، د الله سره شریک ګرځول. دویم عقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی، مور او پلار خفه کول، د هغې نافرمانی کول. او د مور او پلار د نافرمانی وضاحت تیر شوی دی په مباح خبرو کې، په ښو خبرو کې. دریم یو فرمایل شهادت زور، دروغ گواهی یا دروغ وینا. دروغ وینا، دروغ گواهی. یو روایت کې دروغ گواهی تذکره ده، یو کې دروغ وینا. دا د الله رسول فرمای چې په کبایرو کې کبیره ګناه، غټو ګناهونو کې غټه ګناه. نن سبا دا رواج دی په معاشره کې. نو منافقین عبدالله ابن ابی هغه خپل لښکر واپس کو، بلا ګڼ کسانو ورسره منافقین، هغه واپس کړل. وی موږ په زور ځان په هلاکت کې نه پرېباسو. او البته تعویل یې وکړو، وی چې دا دې ګرمۍ کې جنګ کول او دومره لرې او بیا د رومیانو سره، دا خو ځان په زور باندې وجل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانثار صحابه چې د سر نه، د خاندان نه، د اهل و عیال نه، د مال نه، د هر څه نه دانګلي. انسان پته اله لګي چې کله وخت راشي، په میدان کې پته لګي. اسې سړی په ژبه باندې ډېر څه وایي، لیکن چې کله وخت راشي امتحان، د مال د ورکړې پته لګي، د ځان د قربانولو پته لګي، هغه وخت کې بیا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې جنگ کې 10,000 صحابه چې په هغې کې 10,000 اسونو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان شو. یو صحابي څومره تعاون کړی دی، د حضرت عثمان رضی الله عنه مبارک تاسو ته پته ولګي. 300 اسونه، او بعضې 1000 دیناره یادوي، او بعضې 4,000 دیناره یادوي، او بعضې زیات یادوي 10,000 دیناره. حضرت عثمان رضی الله عنه دا چنده ورکړ، ډېر لوی مال یې ورکړ. ټوله شپه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه شپه حضرت عثمان ابن عفان ته دعاګانې کړي. د چا نیک کس زړه خوشحال کا او په نیکۍ باندې خوشحال کا، الله جل شانه اوسم خوشحالي. د الله د رسول زړه خوشحالول څه معمولي خبره نه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې تلو، نو د تبوک په لار کې مختلف واقعات پیښ شول. یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښه هغه ورکه شوه چې په کوم باندې مبارک سور. صحابو ته ګرځېدل، ورپسې کته یې اوښه نه وه، ځای په ځای به دمې کېدې. منافقینو یو منافق عماره رضی الله عنه فرمای چې زما کوم رحلو، کوم کجاوه وه، کوم تنبو، په هغه تنبو کې ما یو منافق هم، زه د الله رسول څخه رالم، او هغه منافق زید ابن سلیت هغه هلته کې ناست دی. نو یې خپله کې بل منافق سره نورو خلکو سره ګپ شپ لګوي، دین پورې خندا، ګپ شپ موضوع جوړول دین، او د ګپ شپ موضوع بحث جوړول مز، او د الله رسول صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک او ذکر الله او دعا. دا یاد ساتئ، دې نه ځان ساتئ. کله سړی د یوې خبرې سره د ایمان نوزي، کفر ته لاړ شي، دننه شي. ټوکې ټکالې دینی امورو پورې مکو، مس پورې خندا مکو، دعا پورې خندا مکو، ذکر الله پورې خندا مکو. دا بدترین کفر دی، بدترین کفر. مجلس به وخاندې، هغه به ګرم کې، لیکن د ایمان نه به ځان لاس ووینځي، تا ته به پته هم ني. د الله رسول چې فرمایي چې کله سړی یو خبره وکړي او هغه خبره داسې چې سړي سره د هغې څه اهمیت نه چې د دې خبرې څومره نقصان دی، هغې سره د انسان دومره نقصان وشي چې دی به د جهنم ویښ ته لاړ شي، نه د پروا نه. هغه داسې قسم ته خبرې. منافقینو به دغه موضوعي بحث جوړول. یو منافق وی چې وګوره، وی دی وی چې ما څخه د اسمانونو نه وحی راځي، د اسمان خبرې راځي، د اوښې پته ورته نشته دی، وی ما څخه د اسمان نه خبرې راځي. دا خبره د خلکو زړونو ته ډېره ښه لګي، ځکه چې دې کې شیطان ملګری دی، زهر یې پکې ګډ کړي. بعضې ښه خلک هم په داسې مجلس کې چې ناست دي، نو هغه هم وخاندي، ها 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 خوند ورته ورکړي. دغه وخت کې فوراً پاسه
لا اله الا الله محمد رسول الله وایا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. کدی وسوی دا غسړی په خپل باندې لاس کې د چپ شپ بکواس بند کدا وس دیني نو فورن پاسه قران کریم کې دي چې دې خلکو سره مکینا چې څوک په دې خبرو کې بحث کوي نو وې چې دې خبرې دا کوي چې ما څخه د اسمانونو نه بر وحی راځي او د اوخي پته وته نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت عمر رضی الله عنه ناست دا صحابي دی. هغه روایت کوي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایستا په دې خلکو کې بعضی کسان داسې دي چې غي داسې خبرې کوي. اوس د الله رسول لیدل نه دی هغه سړی وحی پر راځي هغه داسې خبرې کوي وای چې دته د خپل اوخي پته نشته او بیا فرمایل چې په الله مې قسم وي ما ته ترغه پورې پته نه لګي سو پورې چې ما ته الله خبر نه را کړي. دا عاجزي ده. ما ته پته نه لګي چې سو پورې ما ته الله خبر نه را کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي ده. ځکه که چېرې انسان دا سه وایي چې ما ته د هر یو شي پته ده دا خو د خدای دعوه ده. بعضې سړی د سوالونو جوابونه ورکوي نو شیطان خطا کوي. هغه وایي چې څه تپوس کې ما نه کو هر فن کې جواب راته درکوم. دا په خپل ځان باندې اعتماد دی. دا لوی ده. الله پاک دې موږ د تکبر نه او د لویۍ نه وساتي. انسان بسي دا هغه حافظه بسي دا هغه علم بسي بني ادم سره چې څه دي دا د الله جل شانه دین دی. داسې خبرې د غرور او د تکبر خبرې دا د بني ادم سره نه ښایي. الله پاک په دې ناراضه کوي. نو دا الله رسول الله تعلیم راکو چې ما ته اس پته ني ما ته الله جل شانه چې وای ما ته الله پته لګي او بیا دې خبرې سره متصل اوي چې لاړ شي او خفلان کوي کنده کده او دا غي موار په پلوسه کې نخته ده په هغه موار تاو شوه د سانګنه نو اخراتلې نشي دوه کوي راخلاصي دا وته الله جل شانه فرمایل نو فورن وي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې صحابه ومنډه کې چلاړ او هغه ځکه ولاړ موار راخلاص کو را روانه دی وی چې زلاړم ما چې وکتل نو دا خبره چې چا کړي و هغه کسا منافق هغه ناستو دي مسلمانانو کې به ګډو داخله وی هغه ناستو نو دی وی په دې سټ وته ما گزار ورکړ چې اوسه خبيثه زمونږ د دې ځین دا خبره تا کړي دا څه خبره به کول چې بیا به تاسو شو بیا به چې ما نه دي کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک طرف روان دی په لار کې یو علاقه راځي. نن سبا هغه ته هغه علاقې ته هغه زمانہ کې حجر وي او د صالح علیه السلام قوم چې دا غي خلکو د نیکنو مو سمود هغه یالته پاتې کېدل هغه راتل دیار سمود او نن سبا ته آسان ټکي د سعودي عرب خلک استعمالي مدائن صالح دا زی راځي په سونو مینه د مدینه منورې نه لري دی. اوس ما ته یاد نه دي چې څومره میله ده سونو میله لري راځي. دې زبانه د الله جل شانه عذاب راغلو په قوم سمود باندې. صالح علیه السلام د پیغمبر مبعوث قران پاک کې دا غي تذکرہ ده. دا هغه خلکو چې دا د هغه زمانه په لحاظ سره په خپل فن کې دومره تکړو چې دی به غرونه توګل کانی او باغې کې به دن کورونه جوړول. دا غي د کورونو غ نقش و نگار دا غي د لاسو توګلې شي آثار هغه اوسم په غرونو کې شته. بارانونه سیلې هغه په باندې وریږي لیکن الله پاک هغه باقی پاتې کړي چې خدای ورانه نه په ورځ د قیامت باندې به د غرونو داسې وران شي لکه څنګه چې قران کریم کې راځي مالوچ کالعهن المنفوش دنیا شوی مالوت ډایډت شوی مالوچ په خوا به ډایډتو مالوش به دنیا کول پاغه باندې هغه څنګه الوزي داسې به د غرونو الوزي. لیکن تر اوسه پورې الله جل شانه هغه باقی پاتې کړی دی او په دې کې عبرت ته د خلکو لپاره چې یاد ساتي د هغه قوم د تور طریقو د غي د روش د غي د طرز ژوندۍ نه ځان ساتي چې کوم د خپل زمانه د پیغمبرانو نو منلي او آخري پیغمبر سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره د پیغمبر او نه منل قوم او داغه د هدایات او تعلیمات او ارشادات او داغه د شریعت نه اکثر یو طرف ته شول
بیا د الله جل شانه عذاب چې راځي نو دومره پاخه مکانات نشي ایثارولی لکه څنګه چې د دیار سمود دي. هغه مکانات شته، هغه خلکو نوغې ورک شو، هغوی پاتې نه شول. یو کس هغه پخو کورونو هغوی ته نجات ورنکو. الله جل شانه سره خو د عذاب یو طریقه نه ده چې ته وایې د باران نه پې بچ کېدی شم، ګلی چې وریږي نو وریږي، زما کور په وخت ما ته څه نه وایي. کله کله انجینیر وایي دا برقي سلاخ پې ولګو، ما چې کوم بلډینګ جوړ کړی دی وایي خوشه بلډینګان زلزلې وران کړل، ما چې جوړ کړی دی نو هغه ولاړ دی. دا زما فن دی چې د هغې په وجه باندې دا بلډینګ دومره مضبوط دی. دا هم د لویۍ خبره ده. الله جل شانه څخه الله مدې د خپل قهر او غضب نه وساتي. الله پاک سره د یو څیز د ورانولو یو لار خو نه ده. دا خلک چې هلاک شو نو دا د جبریل په چغې سره هلاک شو. جبریل علیه السلام به چغه وواله او قیامت چې کله قایمیږي نو هغه به هم چغی آواز وي، سور به والی کېږي شپېلۍ. هغه سور او شپېلۍ به چې کوم دی نو هغه به آواز به اول روش و روشي په کلاره، بیا به هغه اوچتېږي تیزېږي به، بیا به دومره اوچت شي چې ماشومان او کمزور زړونو والا خلک دا مړه کېدل به شروع شي. بیا به هغې اواز نور دومره تیز شي چې مضبوطو زړونو والا خلک انسانان به ټول مړه شي. بیا به نور دومره اوچت شي چې ځناور حیوانات به مړه کېږي، هسې د ځناور حیواناتو زړه غټ دی انسان په مقابله کې. بیا به دومره اوچت شي چې کاڼي اشجار او احجار دا هر څه به راپروزي ختمیږي. او بیا به دې حد ته خبر راشي چې غرونه مضبوط غرونه دا به داسې الوزي لکه د پنبې په شان د مالوچو په شان. هغه م آواز دی او زلزله ده. ان زلزله الساعة شیء عظیم. او بعضې حضرات تشریح کوي چې دا زلزله به د هغې اواز سره وي. هغه اواز دومره خطرناک دی چې هغې سره به هر یو څیز خوځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه علاقه باندې تېرېدو. پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېده چې دا هغه علاقه ده. نو د الله رسول بعضې صحابو داسې کړي چې هلته اوبه وې، هغه ځای اوس هم زرخیز دی، هلته اوس هم باغونه شته دیار سمود کې. د هغې ځای خاوره ډېره مزېداره ده، لیکن هیڅ څیز هغې خلکو ته فایده ورنکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې ځای نه اوبه مه اخلئ او د سونو دپاره مه اخلئ، څکلو دپاره مه اخلئ، هیڅ څیز دپاره مه اخلئ. صحابه ورته کو چې یا رسول الله مونږ سره اوړه دي، اوړه مه پې اخلي دي. وایي چې دغه اوړه غوانو ته واچوئ. کومه اوړه چې تاسو په دې اوبو باندې خوشتې کړي دي اخلي مه دي، هغه اوړه غوانو ته واچوئ، د څاروو ته واچوئ، اوښانو ته، اسونو ته. صحابه هغسې وکړه. وایي چې دلته نه یو شی وانخلئ ګوډ، ځکه چې دا هغه علاقه ده، د هغه قوم دیار دی چې کوم معذب قوم و د الله غضب په هغې نازل شوی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په هغه علاقه تېرېدو، وایي دا څادر مبارک یې په سر اچولی و، په دې سترګو یې راټیټ کړی و، مخ مبارک یې نه ښکارېدو، په اوښ د پاسه سور و، سر مبارک یې ټیټ کړی و، او د الله جل شانه ذکر دعا الله ته په فریاد کې مشغول او سورلي تیزه کړي و. صحابو ته یې وایي چې دلته نه تیز اوځئ، په جړه اوځئ او تیز اوځئ. دې ځای کې اوس ذهن کې دا خبره راځي چې کوم اوړه چې اخلی شوي دي هغه اوړه حالانکې صحابو سره خرچه نه وه، بیا دا ضایع کول دا څنګه شو؟ دا یاد ساتئ چې کومه خبره که د دین په باره کې د الله د رسول او د الله جل جلاله ستا په ذهن کې نه راځي، نو د خپل ذهن دا سوچ د یو طرف ته وغورځو لري او د الله او د الله د رسول خبره مانه، په هغې کې خیر دی. بعضې حضرات د دې وضاحت کړی د زمونږ اهل علم. تاسو ته پته ده که چېرې په اوړو کې زهر ګډ شي تا کره نور اوړه نی، او دغه اوړه چې کوم موجود دي په دې کې زهر ګډ شوي دي، نو زهریله اوړه مسموم څوک نه خوري، ځکه چې دا راته پته ده د لوږې نه څه وخت تېرولی شي. که زهري اوړه دي وخوړل نو هغه ساعت به ټول کور ختم شي، مړه به شي. او زهر په دوه قسمه دي. یو زهر هغه دی چې د انسان جسم ته او بدن ته اذیت او نقصان رسوي، هغې سره ظاهري بدن لاړ شي. یو زهر هغه دی چې ستا روحاني بدن، ایمانی ډانچه، عقیده، د الله سره تعلق مع الله، اخلاص، هغې ته نقصان رسوي.
دا زهر په هغې کې اثر کوي او د بدن په مقابله کې روح ته نقصان رسېدل دا ډېر نقصان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفرمایل دا وړه لرې کوي ځکه چې هغې سره ایمان ته او عقیدې ته او اخلاص ته او ایمانی صفاتو ته نقصان رسېدو. او نن سبا دا اثر په هر یو څیز کې وي، د هر ځای خپل اثر دی، د هر څیز خپل اثر دی، د هر مجلس خپل اثر دی. دا جماعت دی، په دې کې خلک مونځ ته راځي، د جمعې 5 وخته مونځ پکې کېږي. د دې اثرات د بازار د اثر په مقابله کې بدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها او کما قال علیه الصلاة والسلام. پس مکه کې بهترین ځایونه هغه جماعتونه دي او بدترین ځایونه هغه بازار دي. ته جماعت ته رادن نشه، په جماعت کې تا نه مونځ کړی دی، لا نه دی تلاوت کړی دی، نه ذکر کړی دی، ته صرف او صرف ناست په جماعت کې وکړه کوم ځای کې چې مونځ کېږي او جماعت دی د هغې د تقدس خیال ساتلی کېږي. ته دلته هم وګوره او ته لاړ شه په بازار کې هم چې کوم ځای کې ګندګیري کېږي، دوکې دړاکې وي، کنځلې وي او چغې سوري وي او بې پردګیري وي، هلته هم ته کښېنه. ته خپل ځان ته بیا سوچ وکړه چې ته هلته څه اثر محسوسې، دلته څه اثر محسوسې. ښه اثرات دلته محسوسې. بله شپه یو کس رالو په ړومبي ځل باندې دی ګیټ نه رادن نه شو، نو هغه دومره خوشحاله ما ته وایي چې زه خو په ړومبي ځل دلته رالم خو په ما باندې په عمر کې داسې لمحات مخکې نه دي راغلي لکه دا اوس چې زه محسوسوم. وایي دا زړه مې الوزي دلته چې رادن نه شو. دا کیفیت هغه محسوسولو ځکه یې ما ته وایي. او دا ولې؟ ځکه چې د دې ځای فضا هغه ټوله هغه د هغې فضا مزیداره ده. په هغې کې د الله نوم، د الله یاد راځي، د الله بندگان، تلاوت د قرآن پاک، نوافل، ښې خبرې دا پکې کېږي. دا فضا ټوله معطر ده. د هغه ځای فضا ټوله مسموم د زهریله ده او د هر یو څیز اثر وي. کوم ځای چې خلک پس خورده غورځوي د انسان قاذورات، د حیواناتو سوټې په ډیران باندې، ته هلته ودرېږه او ته په باغچه کې د ګلونو په منځ کې ودرېږه، فرق شته که نشته؟ دا جسمانی فرق دی، دغسې روحاني فرق هم وي. د هر یو څیز چې کوم دی نو هغه فرق. ته خانه کعبې ته لاړ شه، په خانه کعبه کې د دنیا ګناهګار سړی چې هلته لاړ شي، هلته د هغه کیفیت بل شان شي، د هغه سوچ بدل شي، د هغه خیال بدل شي. هغه ته نه چا رسۍ اچولی دي، نه پې چا زور کړی دی، نه د چا بیانونه کړي دي، واز و نصیحت کړی دی، لیکن صرف خانه کعبې کتو سره د هر څه بدل شي. غمونه هم ورک شي، د ګناه تصورات او خیالات هم ختم شي. مونږ نه یو ځل په روژه کې عمرې ته تللي، وروستۍ عشره کې اعتکاف مو کولو، د اختر په ورځ مو فلایټ و چې جدې ته رالو نو جهاز رانه تللی و. بیا جهاز نه میلاوېدو، بیا راته وی چې واپس لاړ شي. نو سامان ما په جهاز کې رالو او مونږ بیا واپس لاړو. هغه جامو کې چې کوم په بدن باندې نور را سره ایش شی نو، زه وم یو را سره بل ملګری څه وکړو. ما هغه ته وی چې چا وی چې دلته جده کې پاتې شئ او ګورئ که چېرته بای چانس درته ټیکټ میلاو شو په هغې کې لاړ شئ. چا څه وی؟ ما ملګري ته وی زما رایې دا ده چې مکې مکرمې ته لاړ شو، خانه کعبې ته واپس. دومره سخت خفه وو ځکه چې یو سړی کور ته را رواني او بیا د لارې نه واپس شي، سامان هم ترې نه لاړ شي، جهاز هم ترې لاړ شي، د هغه حالت عجیبه وي. ډېر سخت پریشان و. بیا خواسته ناخواسته په گاډي کې کېناستو او خانه کعبې ته را روان شو. ډېره لار ده، تقریبا 77-76 کیلومیټر لار ده. چې څنګه مکې مکرمې ته راورسېدو، هغه ته مې زه چې ځو خانه کعبې ته بیا عمره کوو. نو چې حرم شریف ته راورسېدو نو هغه هر څه خفګانونه غمونه ټول لړل. تا به وایي چې لکه تازه چې سړی د علاقې نه راشي عمرې ته او په خانه کعبه یې نظر پروزي، همدغسې کیفیت. دا څه شی و؟ دا د هغې ماحول اثر و، د هغې کور اثر دی د خانه کعبې. هلته کې هغه فضا دومره معطر ده، دغسې نیک صحبت کې چې ته کښېنې، د نیک صحبت کې اثرات مفید هغه ګیر چاپېر ګرځي. نن سبا خو دا ډاکټران تا ته هر څه وایي،
او غلط صحبت کې مسموم زهریله اثرات غیر چاپیر گردش کوي. ته چې غلط صحبت کې کېنې ستا په مازغو هغه حمله کوي، ستا په زړه حمله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن 1400 کاله مخکې فرمایي د بد صحبت نه ځان ساته، هغه تا ته نقصان درکوي. هغه نقصان د الله رسول حسي طور سره بیان کړم دی. وایي داسې دی لکه څنګه چې د لوار په دکان کې ناست دی، د لوار په دکان کې سی یا بسر یې لوزي کپړې ورسره سوری شي، یا لوګي یې لوزي هغې لوګو سره د کپړو نه د بدن نه خراب بویځي. نو دغه اثراتو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایل په هغه اوبو کې هغه اثرات، په هغه خاوره کې هغه اثرات. نن سبا بعضې هغه ځایونه چې هلته د الله جل شانو عذاب په هغه خلکو راغله د معذب قوم پاتې کېدو هلاک شوي دي. سیل سپاټو ته خلک ځي هلته کې ورځې کوي شپې کوي. قوم لوط د لوط علیه السلام په قوم باندې چې کوم ځای کې عذاب راغلی و، د ځمکې هغه ټوټه اوچته شوي وه، بیا بره چې کوم دی نو الټه را پرېوتي او هغه خلک داسې لاندې شوی چې ملیامیټ هېڅ پته یې نه لګېده چې څه شو. په هغه ځای کې دومره د ویښ نه هغه ځمکه اوچته شوي ده چې اوبه سره ګندې شي. د هغې د غټ سمندر سره تعلق نشته، بلکې هغه د ډنډ په شکل کې سمندر دی، بحر مردار، ډیډ سی چې ورته وایي. نن سبا هغه ځای سیلګاه جوړه شوي، غیر چاپیر د هغې نه چې کوم دی نو بینچونه پراتی، خلک ځي سیل سپاټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو تیریږئ دې خوا کې مه تیریږئ الا ان تکونوا باکین، داسې حال کې تیریږئ چې تاسو جړه او فریاد کوئ. دا جړه او فریاد او ذکر الله او دعا اغستن ده لکه یو سړي ته مخکې نه ووایي نو په هغه باندې بیا زهر اثر نه کوي. دغسې چې کله سړی د الله جل شانه سره تعلق وي او الله ته فریاد کوي نو هغه زهریله اثرات د معصیاتو هغه د سړي نه ختم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حال کې د هغه ځای نه تېر شو. مخکې چې کله لاړو نو اوبه بیا وې نه، صحابو شکایت وکړو چې یا رسول الله اوبه نشته، اوبه نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه رالو چې یا رسول الله دعا وغواړئ. خلکو اوښان ذبح کول شروع کړل، نو د اوښانو دن نه چې په بدن کې کومې اوبه وي هغه به یې نچوړولې، هغې نه به یې اوبه څښلې چې مرګ راشي سړی بیا هر څه ته غاړه کوي. د الله رسول ته یې عرض وکړو چې یا رسول الله الله نه دعا وغواړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وغوسته. صرف په هغه علاقه باندې حجر کې چې کوم ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان و، وریځ باران ورلو او لوښي خلکو ډک کړل، اوبه یې وڅښلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع ټول لښکر ته وفرمایل چې نن به سیلۍ چلیږي د شپې، او خیال کوئ د لښکر نه بهر ته یوازې کس موځئ، بل کس ځان سره چې د سره وي هله ځئ، یوازې موځئ. صحابو دا خبرې واورېدې، سیلۍ راله بیا نو 2 کسان بهر تلي وو، په ځان سره بل ملګری نو بوتلی، یو کس وتی و قضای حاجت لپاره ځان سره ملګری نو بوتلی، او بل کس تلی و څاروي پسې. دا دواړه وتي وو، نو دې دواړو سره داسې چلو شو چې کوم سړی قضای حاجت لپاره کوم کس تلی و هغه مرۍ خپي شوه په هغه ځای کې، او ساه تلل راتلل ډېر په ګرانه شو، داسې و لکه د ځنکدن حالت شي. نو د الله رسول ته چا اطلاع ورکړه چې یا رسول الله د باندې خو داسې چل شوی، تاسو ته ما نه ویلي چې یوازې موځئ. یو حدیث مبارک بخاری شریف کې دی، دا ضمناً په منځ کې دا خبره کوم. بعضې خبرې پخوا په مشرانو کې خیر را روانې وي، نن سبا په هغې باندې عمل نه کي. مشرانو به وی زنانو چې ماښام شي نو ماشومان بهر مه پرېږدئ، ماښام شي ماشومان بهر مه پرېږدئ. نن سبا ماشومان داسې دي د پریانو بچي دي، پریان به ترې یریږي او ماشومان نه یریږي. او د دې وجه دا ده چې زمونږ تربیت خطا دی، او چې ماشوم باندې څه وشي اوس کېږي هم پې. دلته کې ډېر تاسو ته صرف د خپل بچي پته وي، موږ ته د زرګونو بچو پته، دا چل پې شوی دی، دا پې شوی دی، دا ډاکټرانو ته مو بوتلو، دا ټول د هغې اثرات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماښام نور پروزي نو ماشومان ایثار کوي په کور کې، بهر یې مه پرېږدئ. دا په هغې خبره عمل کېدو، زنانو نارینو مشرانو به د دې خبرې خیال ساتلو. او بیا چې کله وې ماسخوتن شي
او دا دغه شي ځکه چې ماښام کېدو سره دا څومره بلاګانې او آفات چې دي جنات او وغیره وغیره دا ټول په دې لارو کې راخواري شي. داسې لکه سړی چې غټ ورخ وشلی او دا اوبه ډېرې راخلاصې شي نو ځان سره خس او خاشاک وړي د ماشومانو ته نقصان رسي. بیا وروستو چې په قلاره باندې بیا که راځي نو بیا یې نقصان دومره ني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیکن په دې حدیث باندې څوک عمل نه. د خلکو دا خیال چې ګنیا به تیاره وه داسې بو لار ورته جوړه. د الله رسول فرمایي چې سملی نو اور مه پرېږدئ په کور کې. نن سبا چې سملی د ژمي په موسم باندې نو ایټر چالوي. دومره فساد دی ایټر خور کو چې کورونه تباه شول. کورونه څومره خلک وسوځېدو کنډم شو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشادات او عمل نه کولو نتیجه ده. دا هغه احادیث دي چې د هغې تعلق د شفقت سره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مونځ باندې ولاړو، په مونځ باندې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په مصلی ولاړو. نو هغه زمانه کې ډیوه بلیده، منګک راغلی دی. نو ډیوه کې چې کومه باتی وه هغه خو به تیلو خواږه بو، هغه باتی نیولې ده خوله کې. نو د ډیوې نه باتی راښکله او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مصلی باندې ولاړو په هغې کېښوه. نو هغه خو بلیده نو مصلی اور واغشتو. نو د الله رسول هغه اور زر مړ کو او بیا وفرمایل چې کله سملی نو اور بر مه پرېږدئ، اور مړ کوئ، ځکه چې دا منګک تاسو باندې ستاسو کورونه سوځئ. او دا منګک دومره شیطاني شی دی چې دی اکثر د شپې دورانې کوي. بېګاه زه چې پاڅېدم سهر مونځ ته پاڅېدم نو منګک کوټه کې راننوتی. نو تقریبا 15 منټه مې هغې سره کبډي کوله په ما باندې د مونځ ناوخته کو، ځکه چې هغه مړ کېدو نه کله دلته ټوپ کله هلته ټوپ. د ده دغه کاري دی بلکل ژوندی پرېښول نه دي په کار چې په کومه طریقه یې مړ کولی شي په هغه طریقه یې مړ کړو. په حالت د احرام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څه څیز مه وژنه، لیکن یو څو څیزونه ذکر کړي په هغې کې یو منګک ته چې دی پرې نه دی. دا دومره خطرناک شی نه دی عبادت ته پرېږدي او نه در باندې کور چې کوم دی نو هغه دغه کوي، هغه هم در باندې خرابوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې دم واچولو په هغه صحابي ساه یې خپې شوي وه، هغه ساه ټیک شو. بل کس وتی او څاروي پسې نو هغه هوا اوچت کړی او بنوتی قبیله کې غورځولی او هوا پورته په هوا کړی او لرې غورځولی. او بیا غیب و چې کله د الله رسول 2 میاشتې پس مدینې منورې ته راورسېدو نو بیا د هلته نه بیا مدینې منورې ته هغه رارسېدلی دی. د الله رسول فرمایل چې ما تاسو ته ویلي و. دې نه معلومیږي چې کوم احادیثو کې تعلیمات د الله رسول د امت د شفقت لپاره بیان کړي دي په هغې باندې عمل کول پکار دی. دا مه وایه چې نن سبا ډاکټر صاحب داسې وایي، د ډاکټر صاحب خبره دی برکه او د الله د رسول خبره دی رستو که. چې کوم روایات ثابت دي او په هغې کې کوم شی شته، ستا ذهن او ستا ضمیر او ستا ډاکټر او ستا طبیب هغه یې نه مني، هغه یو څه وایي، د هغه خبره بلکل ونه مني. د الله د رسول هغه خبره په هغې کې تا دپاره خیر دی چې په هغې عمل وشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو کس درې تپوسونه کړي دي چې آیا تعویض کول جایز دي، بل تپوس یې دا کړی چې دم کول جایز دی، بل دا کړی چې قرآن پاک کې شفا موجود ده او قرآن کریم کې شفا شته. وننزل من القرآن ما هو شفا، قرآن پاک کې شفا ده او دا شفا 2 قسمه ده. اول دا شفا ده د روحاني امراضو دپاره، د کفر و شرک دپاره او د خراب صفاتو دپاره، د تکبر دپاره، د ریا دپاره، دا شفا ده. او دویم دې سره سره جسمانی امراضو دپاره هم شفا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو سعید خدری رضی الله عنه، بل تپوس دا کړی چې تعویض او دم دا جایز دی که نه، او دا جایز دم جایز دی او ناجایز دم ناجایز دی. جایز دم هغې ته وایي چې هغې کې د قرآن پاک آیت، رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا یا د الله ذکر وي
او د دم په باره کې ستا اعتقاد دی چې ښه کولو والا الله دی. بعضې تعویزګر چې کوم دی نو خلکو ته تعویز ورکړي چې اوس ته پوه شو دا تعویز پوه شه، نو دی که چېرې دا وایي چې د تعویز کې شفا ده او دا تعویز به دې ښه کوي، نو دا دروغجن دی. شفا د الله جل شانه په لاس کې ده. تعویز کې چې کوم مضمون وي هغه قرآن پاک آیت یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معصور کلمات ادعیه وي، نو بیا ټیک دی. دغسې دم هم یو حکم دی، او که چېرې دا نی نو بیا ټیک نه دی. بخاری شریف کې حدیث دی، ابو سعید خدری رضی الله عنه سره د نورو ملګرو پیغمبر علیه السلام په یو مهم باندې استولیو. په سفر کې یو کلی باندې تېرېدل، هغه کلی خلکو نه مېلمستیا وغوسته چې موږ ته د روټۍ بندوبست وکړي. هغه زمانه کې لازم وده چې په کومه علاقه تېرېږي نو د مسلمانانو د هغې مېلمستیا وکړي. نو هغه خلکو مېلمستیا ونه کړه، بلکل منکر شو. دی پې تېر شول چې واپس کله راتلل، نو په هغه خلکو کې د هغوی سردار چې کوم دی نو هغه څه شي خوړلی و، لدغ سیدهم، هغه یې خوړلی و. هغوی سره علاج نو، طبیبانو علاج ته راوستي و، ښه کېدو نه دی ته رالل، وایي چې تاسو سره که څه دم درود وي هغه په ده باندې واچوئ. نو ابو سعید خدري رضی الله عنه ورته وفرمیل دی خو پېژندل چې دا هغه خلک دی، وایي ما سره دم شته دی خو څه به راکوئ؟ نو هغې ورته وایي چې څه تاسو وایي هغه به درکوو. د دواړو اتفاق وشو په 10 بیزو باندې 10 څاروي به راکوئ واړه. ورته وایي ټیک ته درکوو به. نو ده پې باندې دم واچولو. دم یې په څه واچولو؟ سورې فاتحه، الحمدلله رب العالمین. بعضې روایاتو کې دي چې 9 ځله هغه پې باندې دم کا. حدیث مبارک کې الفاظ دا دي کما انما نشط من عقال. هغه سړی داسې زر ښه شو لکه څنګه چې پړی په پړو کې چا تړلی او پړي ترې نه پرانیسي، ټیک ټاک شو. هغوی ورته هغه ګډې بیزې ورکړې، پوره کنډک و، 10 څاروي ډېر شی دی. دی وایي چې ما ته ملګرو ووایي چې هلکه تا دا څاروي واخېستل دا دې ښه ونه کړل، دا اجرت دې پرې واخېست. وایي ما ورته وایي چې نه ما ښه کړي دي، دې خلکو سره دغسې پکار دي. بیا مونږ وایي چې ځه دې ته به څه نه وایو، تر هغې به دا نه ذبح کوو نه به یې خورو تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مو تپوس نه کړی. مدینې منورې ته رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو. نو پیغمبر علیه السلام زمونږ د خوشحالولو دپاره وفرمیل زما هم پکې برخه وګرځوئ. حالانکې د الله رسول ته دې څیزونو څه ضرورت، مطلب دا چې ټیک مه کړي. نو بعضې حضرات وایي یو خو دې کې دم جایز، بل په داسې موقع باندې امام بخاري رحمه الله وایي که چېرې د عربو خلک په دم باندې څه وایي نو جایز دي. نور ائمه وایي چې نه، ټول 4 واړه امامان هغوی په دې باندې اتفاق دی چې دغه وخت کې چې کوم دی نو داسې دم اچول دا جایز دي چې جایز دم وي. خو دا بعضې دمونو والا کسبګر دمونو والا دی کې ناجایز حروف استعمالي، د جناتو نه مدد غواړي، د پیریانو نومونه پکې ولیکي هغې نه مدد غواړي، کفریه الفاظ پکې لیکي، یا په خپله پوهېږي نه چې د دې مطلب څه دی، جټ وي جاهل وي په هغې کې لیکل وکي، او بعضې الفاظ کفریه وي، د داسې ناپوهو خلکو څخه دمونو ته مه ځئ. بل دا ده چې هغه کسب جوړ کړی وي، په هغې باندې هر څه چې وي که هر څه چې لیکلي خامخا په هغې باندې دا اجرت اخلي. نو اجرت اخیستل تر یو حده پورې جایز دي، لیکن هغه څرګند راځي چې سورې فاتحه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړه ابو سعید خدري نه، وایي تا پې لوستې څه و؟ وایي چې یا رسول الله سورې فاتحه مې پیلي وه.